علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم القاري دوست محمد یوټیوب چینل نه تاسو ته مخاطب یم. نن موږ سره یو داسې ښایسته قاري صاحب محترم راغلی دی. الحمدلله دا د قرآن پاک حفظ کوي. زمونږ دا چینل یوټیوب چینل ډیر په مینه محبت سره په پیار سره ګوري او د ده دا ارزو وه دی تمنا وه چې زه به کله د قاري صاحب سره زه یو ځای کینم او په دې یوټیوب چینل کې زه راشم او زه خپل په خپله خوله باندې نظم هم وویم. نو دا دی قاري عصمت الله صاحب د میرزا دکاندار زوی. ما د قاري صاحب محترم چینل ډېر په مینه کتو. بیا زما په زړه کې دا ارمان ومه چې قاري صاحب محترم سره کینو یو ښایسته غوندې نظم د مور باره کې وویو. د غما ډکه ټوله شپه وه په زړه مې بال سره لمبه وه زه مسافر مور مې مړه وه د زیارت ورځ د جمعې شپه وه داسې ښکاره وه مور مې بل جنت ته ځينه مورې چې مړه وې په کور نه وم ما ویل درځم به مجبور نه وم دا قافلانو د زور نه وم په جنازه کې د مور نه وم راته ګیله به د قیامت په ورځ کوي نه زړه مې سینا کې په درزا شي غم د مور پلار چې په چا راشي ځمکه اسمان به په ژړا شي غم چې د غم د پاسه راشي که سړی روغ وي والله سم لیونی شي نه وینې مې وچې شوې بدن کې مورې تن غاړې په کپن کې نصیب مې نه شو ستا دیدن کې چغې وهم په بل وطن کې په ذوالقعدن کې بادې څه ویلې وي نه جزاک الله. ژوند نه کوي خوند ژوند نه کوي خوند په ما یې کړ څه فساد دی مورې دا ستا غم د اسماني تندر نه زیات دی ژوند نه کوي خوند ژوند نه کوي خوند په ما یې کړ څه فساد دی. ماشاءالله 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 جزاکم الله. دا قاری عظمت الله دی چې ډېر په خوند سره دا نظم وویلو او رب العالمین دې د ده په علم کې اضافه نور هم وکړي. ماشاءالله. عصمت الله زما خوږې زما زړه پورې ستا د لیدو په ارمان مورې جاړم به زه تر مرګه پورې در پسې مرم کنګال مې ګورې ارمان دې مورې چې یو ځای مړه شوي وو نه په زړه مې پاتې شوې ارمان مور مې بېدیده نه شوه روانه د زندګي شوه راته ګرانه مور مې چې لاړه د دنیا نه بغیر له تا نه به ژوند څنګه تېرومه مورې یو ځل دې مخ راستون کا زما خفه زړه په سکون کا کورتا راځه پتی بلتون کا مورې اوده مې په زنګون کا زه مسافر د بل وطن راغلی یمه د دعاګانو مور مې نشته زه مسافر یم کور مې نشته غم یم وخلی زور مې نشته د اختر راغې مور مې نشته د خوشحالۍ ورځې په غم کې تېرومه مورې ډېر زر رانه جدا شوې ولې په سر رانه خفا شوې ته سترګې پټې کړې پناه شوې مورې په مرکه په خندا شوې زه په سرو سترګو جاړېدم چې خبر شومه ژوند نه کوي خوند ژوند نه کوي خوند په ما یې کړی څه فساد دی مورې د ستا غم د اسماني تندر نه زیات دی مورې د ستا غم د اسماني تندر نه زیات دی ژوند نه کوي خوند
مورې ته چرته رانه لاړې د زړه مې تا پسې اوس جاړې ستا دیدنو نه رانه غواړې ته سترګې پټې کړلې لاړې زبا اوس چاته د ابۍ کړم آوازونه حالات د هغه خلکو نور شي د چا چې وران د مینې کور شي دنیا په هغه خلکو اور شي چا نه جدا چې خپله مور شي رنګې تک تور شي د افسوس چغې وحینا سختې د ژوند نه مرګ بهتر دی مور پسې سوې مې ځیګر دی ګریوان مې ټول په اوښکو تر دی سرګې مې خو زړه مې پر هر دی غم مې سادر دی پکې شپې سبا کوما څومره خواږه وي مور او پلار کې بچې رالوي کې ځان پې خوار کې ما د خپل مور او پلار نظر کې خدای رحمت ورته ګلزار کې زما په ګرانې مور تېر شوي تکلیفونه څوک چې بې موره په دنیا شي ورته دنیا تورا بلا شي پشو ګیرو به سپش سبا شي د زړګي سړي کې بې سیوا شي څوک چې خبرې مور ستا راته کوي نه ژوند نه کوي خوند ژوند نه کوي خوند په مایې کړلې څه فساد دی مورې دستا غم د اسمانې تندر نه زیات دی مورې دستا غم د اسمانې تندر نه زیات دی ژوند نه کوي خوند جزاکم الله جزاکم الله دا وقاري عظمت الله صاحب چې ډېر په مینه باندې د مور بیبي نظم تاسو ته بیان کو رب العالمین دې د په عمر کې په علم کې برکت واچي او الله پاک دې موږ او تاسو ټول مسلمانان حج د بیت الله لا بوتلې کې فلسطین لپاره خصوصي دعا وغواړئ چې رب العالمین فلسطین له فتح ورکړي او رب العالمین هغه یهودیان نوس او نابود وګرځي او رب العالمین دې فلسطین په داسې فتح کې راولي څنګه چې جنگ بدر کې صحابه کرام چند کسانو او زمونږه د احد کسان هم کمو او اخواته مقابل کې کسان زیاتو نو رب العالمین فلسطین له فتح ورکړي او رب العالمین غیبانه د فرشتو په ذریعه ورسره امداد وکړي او فلسطین رب العالمین داسې فتح ولا ورکړي چې جنډه ودرېږي او اواز وشي چې لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله فلسطین دی رب العالمین داسې کامیاب کی چې د شپې شپې جنډه ودرېږي شاه زلمي بیدار دي پیغلی جونیم بیداری ولاړې دي خدمت کوي دغه فلسطینیانو دغه مجاهدینو کم مجاهدین چې هغه د شپې هغه پراته دي ګولۍ ته سینه په سینه جنگ ته ولاړ دي نو رب العالمین دې ورسره غیبانه امداد وکړي او رب العالمین دې څومره چې اسلامي ممالک دي که پاکستان دی که هغه بنګلادیش دی که هغه نور ممالک دي رب العالمین دې هغې له توفیق ورکړي چې هغې ورسره مرسته وکړي او رب العالمین دې فلسطین داسې آزاد کړي څنګه چې مسلمان په پاکستان کې آزاد دی او هر وخت هغه پاکستانیان چغې وایي چې موږ آزاد یو داسې دې الله پاک فلسطین آزاد کړي وصلی الله تعالی جزاکم الله ډېر ښکلی پروګرام وشو او د دې شاه زلمي ډېره مینه وه محبت رب العالمین دې د داسې شاه زلمو مینه محبت د دین سره پیدا کړي دا اسلامي چینل دی دینی چینل دی په دې کې قال الله او قال رسول د الله او د الله د محبوب صفتونه بیانېږي په دې کې ښایسته ښایسته واقعګانې دي د صحابه او حکایت دي پکې الحمدلله نور الواعظین 11 حصې شوی دی او باقي 4 حصې پاتې دی هغه به انشاءالله دې کې بیانېږي ورسره وختن په وختن به دا پروګرامات
زمونږ انشاءالله داسې مخکې روانې وي. الله دې موږ او تاسو ټولو له کامیابي راکړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله.